بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه چې څومره کتونکي دي ټولو ته ډېره زیاته مینه. دا جی په خپل کلي کې ولاړ یو. زمونږ په کلي کې یو بله محله زمونږ د ګاونډ تقریبا 7-8 میاشتې پهله د دوی یو ټرانسفارمر هغه هم روک شوی و، پټ شوی و، غلو وړی و. او نن جی سهار چې کله راوچت شو راغلو پټي خواله، نو تاسو کتلی شئ جی په کمبې کې ټرانسفارمر نشته. د کمبې په بجای ټرانسفارمر دغه دی ښکته پروت دی. ټرانسفارمر بیا روکېږي. د کلي چې کوم مشران دي هغوی وینا تر مخه چې داسې کېدلی نه شي چې دا ټرانسفارمر داسې لوکل سړی راکولاو کي پټ کي. په دې کې د وابډې ملازمین لازم ملوث کېدلی شي. والله علم چې په دې کې د وابډې ملازمین ملوث دي یا نه، په دې حقیقت باندې موږ څه نشو ویلی. موږ سره څه حقیقت، څه ثبوت، څه داسې جواز نشته. خو لکه په دې کې پلس پوینټ یو دغه دی، تاسو ته کتلی شي چې لینکونه لا پورې لګېدلي دي او ښکته ټرانسفارمر کولاو شوی دی. نو هسې انسان ته الله تعالی یو خپل عقل ورکړی دی چې کله لینکونه لګېدلي وي دې تار ته، د کوم چې ښکتني ویرونه دي دې ته څوک ګوتې هم نشي وړی، نږدې کېدلی هم نشي. په دې کې بالکل بجلي وي. خو چې کله لینکونه لګېدلي وي ټرانسفارمر ښته راغورځي په پټي کې پروت وي، د دې مقصد دا وي چې په دې کې د وابډې ملازمین ملوث کېدلی شي. د وابډې په مشورې دا شی پټي ته راغورځېدلی وي، د دې چې کوم کویلونه وي هغه پټ شوي وي. دا تاسو ګورئ چې تشه باډي د ټرانسفارمر چې کوم وجود دی هغه موجود دی. دلته چې کوم پارټس دي په پټي کې هغه هم پراته دي. او د ټرانسفارمر چې کوم مین کویلونه وي چې کوم قیمتي شی پکې وي هغه نشته، هغه ورک شوي دي، هغه یې بیا وړي دي. نو چې څومره امیدواران دي د وټونو ورځې شپې هم دي، سپیشلی عباس افریدي نه به دا ریکویسټ کوو چې ما بار ورته دا ویلی دي چې کوم ټرانسفارمر ته ما بار ریکویسټ کوو هغه دا و، دا هم په کرایه باندې لګېدلی و. خو نن د کرایې چې کوم ټرانسفارمر و هغه هم غلو ځان سره په مخه کړو. او د دې کلي چې کوم خلک دي هغه د بجلی نه بالکل محرومه دي. هغوی ته هیڅ قسمه داسې څه سهولیات نشته چې بل ټرانسفارمر راوړي. د دې چې کوم منتلی فیس و دوی جمع کوو، منتلی دوی نه خپل کټینګ کېدو د دې ټرانسفارمر، اوس دوی سره داسې هیڅ لاره نشته چې بل راوړي یا څه طریقه کار وکړي. چې څومره د سیاسي ملازمین دي، څومره چې سیاسي غړي دي، ټولو نه دا خاص دی چې د ټرانسفارمر بندوبست زمونږ دې محلې ته وکړي. او سپیشلی عباس افریدي صاحب نه چې نن سبا ډېر زیات کارونه په کوهاټ کې کوي، هغې ته به هم دا خاص کوم چې هغه دې هم په دې ځای نظرثاني وکړي. آفتاب عالم صاحب شو، داود افریدي صاحب شو، چې په دې ایریا دې نظرثاني وکړي او د دې بندوبست یې وکړي دې کلي ته. ولې چې په دې ځای کې دا ټرانسفارمر نه پاتې کېږي، غلی وړي. نو هغه غل هم کېدای شي دا ویډیو ګوري، چا چې دا پټ کړی، چا چې د دې ځینې دا کولاو کړی. غل صاحب تا ته مونږ ډېر زیات ګزارش کوو، ډېر زیات منت کوو، برای کرم مونږ به بل ولګوو دې ځای ته بل به راوړو، خو بل ته بیا را نه شئ. ډېره مهرباني به وي ستاسو، ډېره شکریا به وي، ځکه چې دا خلک ډېر په تکلیف کې وي. ته چې کومې 20-30 هزار روپۍ 50 هزار روپۍ د کویلونو وړې که نه، نو د کلي ته راځه، شاید د کلي والی داسې په مینه محبت په زړه باندې درکړي. او دا ټرانسفارمر چې کولاو کې غل صاحب په دې کې که د وابډې ملازم غل وي، که په دې کې لوکل سټیزن غل وي، که په دې غلې کې څوک هم ملوث وي، نو برای کرم دا کارونه دې نه کوي. ولې چې ټول کلي ته، ټول ملت ته ډېر ستر تکلیف د دې نه جوړېږي. او حکومت ته هم پوره خواست دی چې په دې کې خپل چې کوم انویسټیګیشن وي، کومه انکوایري وي هغه وکړي. ځکه چې دا په دې ځای کې یو شو، په جرمې کې داسې هر 5-3 ورځ یو ټرانسفارمر ورکېږي. یو نوي ساعت سره بیا ملاویږو، هغه غم وي او که خوشحالي وي. تر هغه وخت خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د لوی الله په امان.